حسن جان استاد نه نیولې او د عامو خلکو پورې زمونږ خلک ملازمین ټول مړه شوي دي. د دوی ډیټه راغونډئ. زه د چارسدې ضلعې ننګیالي ولس ته متاثره کورنو ته اپیل کوم چې دا په ډیټه راغونډولو کې موږ سره مرسته وکړي. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو. علب خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی او په څنګ کې مې موجود دی محمد نظیب لالا. شمالي اشنغر سره تعلق ساتي او یو ستر سیاسي مبارز دی چې زه پیدا شوی یم نو په دغه سیاست کې په خدمت کې او بیا په جیلونو کې او بیا په کوړو کې او په دپو کې او په دهشتګردۍ کې نظیب لالا وینم. په دهشتګردۍ کې ښه ولې چې پرچه به دهشتګردۍ کټ شي خو بیا نظیب لالا د پښتنو غټ دهشتګرد دی نو هغه را سره په څنګ کې موجود دی. خو ګرانو کتونکو دا پروګرام د سره شیر کې ځکه چې په لومبني ځل باندې زموږ د پښتنو تاریخ را جمع کیږي. کم تاریخ چې موږ څومره مړه شوي څومره جوبل شوي او څومره چې کوم دی نو موږ ځپل شوي او څومره په موږ باندې سودابازي شوې ده او څومره میر جعفر او میر صادق زموږ په دې پښتنو کې کار کړی دی. ولې نن پښتون ته توریالې بریالې ننګیالې نه ویل کېږي؟ دا موږ دې ځای ته چارو رسولو. نو په دې باندې منظور پښتین صاحب او نظیب لالا او د هغه کارکنانو او د هغه ملګرو یوه قامي جرګه را جوړه کړې ده. چارسدې نه څومره خلک ګډون کوي د هغې دپاره کوڅه په کوڅه چې کوم دی نظیب لالا ګرځي او اوس هم په یو کوڅه کې راګیر کړه. نو موږ وایو چې یو څو خبرې بلکې د دوی میسج چې کوم دی ډېر زیات ضروري دی او موږ وایو چې یاره دغه میسج یې هم د ځان سره واخلو تاسو ته هم در نشر کړو. نظیب لالا ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو چونکې مصروفیات ډېر زیات دي. خو دغه کومه قامي جرګه چې را جوړه شوې ده یقینا دا د پښتنو دپاره یو ډېره لویه جرګه ده چې زموږ پکې تاریخ جمع کیږي. نو څه لایحه عمل هم جوړ کړی چارسدې نه به څومره خلک وباسئ که نه؟ ډېره مهرباني علب خان شیرپو تا ټول ژوند د پښتون قوم د یو څوکیدار په حیثیت د هغې د حقوقو د غوښتنو دپاره تیر کړ او تر دې دا مقام تا پیدا کړ. ستا د پاڼې ستاسو ډېره مننه. څنګه چې تاسې ذکر کړه په 11 اکتوبر پښتون قامي جرګه او پښتون عدالت په تاریخي خیبر کې په شاکس کې جوړیږي. مشر منظور احمد پښتین با ټول پښتون راغونډوي، ټولو پاټو ته، سیاسي مشرانو ته، ملایانو ته، د بازارونو تنظیمونو ته، خواریکښو ته، مزدورانو ته، کسانانو ته، پروفیسرانو ته او د هرې پیشې سره تعلق لرونکي خلک به په دې جرګه کې ګډون کوي. د زرګونو په تعداد کې ضلع چارسدې ته به د دعوت دپاره د 11 سپتمبر سهار تنګي شیرپو ته مشر منظور راځي او دلته به د چارسدې ضلعې ولسونو له، سیاسي مشرانو له، ورکرانو له، عالمانو له، کسانانو له، پروفیشنل له هغه یعنې دعوت ورکوي. په دې حواله زمونږ د سپتمبر د اولې نیټې نه د 6مې، 7مې، 8 سپتمبره پورې موږ د ضلع چارسدې ډیټه د دهشتګردۍ واقعات راغونډول غواړو. دا وخت زمونږ په ضلع چارسده کې 6 ټیمه 7 ټیمه په دې کار لګیا دي چې د چارسدې د چوک دماکه، د سټیشن د آفتاب خان د جلسې دماکه، د ولی باغ دماکه، د تنګي د کچرو دماکه، د اریچن د پولیسو دماکه، دغسې د شب قدر دماکه، د بټګرام دماکه، ټارګټ کیلینګ چې دې کې د مټې یو کورنۍ ټوله الوتې ده. د پېښور د پیپل منډۍ په دماکه کې دغسې چې کومه دی څومره خلک دې کې مړه دي، څومره خلک په دې کې معذوره شوی دی، څومره خلک چې کومه دی په دې کې زخمیان شوی دی، څونه پولیس زمونږ مړه دي، څومره زمونږ مطلب دا دی چې د حسن جان استاد نه نیولې او د عامو خلکو پورې زمونږ خلک ملازمین ټول مړه شوي دي. د دوی ډیټه راغونډئ. زه د چارسدې ضلعې ننګیالي ولس ته متاثره کورنو ته اپیل کوم چې دا په ډیټه راغونډولو کې موږ سره مرسته وکړي. د هغې دپاره د ټلیفون شمیرې دي 0
341 0 1 او 50 یو نمبر دا دی بل نمبر دی 0346 200 لکه 0346 او 200255 دا نمبر چې د دې پاڼې نه خوري شي دې ته تاسو خپله رابطه وکئ چې موږ نه هیڅوک پاتې نه شي او دا ډیټا موږ د دې ضلع که په بهر ملک دغه کې مړه دي دا ضلعو کې که په غرونو کې مړه دي چې په دهشتګردۍ په دې دغه کې د 22 کالو نه چې کوم یعنی عملیات په دې وطن کې شوي دي په کار دا ده که ټارګټ کیلینګ دي که نور دي چې دا موږ راغونډ کړو او د پښتون قومي جرګې دپاره به موږ بیا دا پریزنټیشن کې پیش کیږي او دا به ټولې دنیا او جهان ته ښودل کیږي په 11 تاریخ بیا یې در یادوم چې په 11 تاریخ په 11 ستمبر به دلته تنګي ته چارسدې ته تنګي ته مطلب مشر منظور احمد پښتین راځي او د ضلع چارسدې نه چې کوم خلک په جرګه کې شرکت کوي هغو ته به اجتماعي دعوت ورکوي ستاسو ډیره مننه کوره مباد نجیب لاله یو سوال مې هسې په دې ذهن کې دی او ما دې شروع کړي وي که نه چې پښتون ته به مونږ وې توریالي ننګیالي او بریالي او ډېر تکړه داسې نه وینم ولې چې په موقع باندې بیا هغه شانتې په نظر نه راځي منګه د مغول خلاف 300 کاله د انګریز خلاف 1.5 کاله او په پاکستان کې تقریبا 3 کاله خوارۍ منډې تړلې د جلو والا باغ کې 88 پښتانه مړه د 1857 په جنګ آزادۍ کې چې زمونږ کوم دی 14,000 لښکر د چارسدې غیب شوی دی د انګریز خلاف موږ کورو سر غذاګانې کړي د شوقدر غذاګانې د ناقي غذاګانې عثمانزی چارسده پړانګ شیرپا او تنګې دا ټول کلي نو لہذا موږ ته د دې هېڅ شاباسۍ میلاو نه شو اوس هم زموږ د اوبو واک نشته زموږ د بجلۍ واک نشته زموږ د تیلو واک نشته زموږ د ګیس واک نشته زموږ اوبه هسې ځي او د هغه مخې بوس په پیسو راځي زموږ بجلي زموږ ګیس زموږ تیل هسې ځي د هغه مخې د پلاستیک چپړې په پیسو راځي نو موږ سره د امور د میرې په دغه 83 کاله کې چې کومه دی نو هغه روان دی د دې دپاره موږ د پښتون د وسایلو او د پښتون سره د شوي ظلم دپاره دا جرګه راغونډه کړې چې خپل وسایل موږ معلوم کړو او دا څوک وړي څوک یې تښتوي څوک یې غلا کوي چې دا ځای معلوم کړو که بجلي ده که ګیس دی که تیل دی که د غرونو اسبسټاس دي که زمرود دي که بل دي که بل دي دا 45 معدنیات دي نو موږ دا معدنیات په ګوته کول غواړو چې په کم ځای کې سرته څه دي او بیا د هغې د تښتوونکو نومونه او موږ چا په څه مړه کړو ولې مړه کړو مطلب یې څه او دا خپله ډیټا موږ دنیا ته د پښتون هغه مظلومیت ښودل غواړو چې موږ څومره مظلوم یو موږ سره څومره ظلم شوی دی او د تپوس هم یعنې څوک نشته واحد پښتون قوم چې یوه جرګه شي یو خوله شي او بیا موږ به په دې جرګه کې چې پښتانه راغونډ شي او بیا به هغه یو پښتون عدالت جوړوي او بیا به هغه چې کومه دی زموږ د راتلونکي ژوند د مستقبل فیصله موږ ته اورئ او په هغې به موږ که خیر عمل کوو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو نظیب لاله وویل چې 45 قسمه معدنیات دا غرونه چې دا غټ غټ وینئ که نه دا د سرو زرو کانونه دي خو د بده مرغه په غر کې د چا غر چې دی هغه پکې ځان له لرګي وکري نختره نو حکومت پرې راشي وي د خپل پټي نه به نختر نشي وهلی خپل پټي یې پې بند کړي دي خپل غرونه یې پې بند کړي دا یو ډېره مهمه خبره د بابر دا ذکر کېږي ما ته یاد شي زما صحافتي دور چې دوی هم اوی دوی خبرې کولې چا به وي 1200 چا به وي 800 چا به وي دا چا به وي دا بیا ولې یو پیګر ورکړی شو چې 6,500 نه زیاته
اوس هم زموږ د سیاستدانان هغوی څوک وایي 80,000 جنازې مو اوچتې کړه، څوک وایي 80,000 مو اوچتې کړې. د دې جرګې دا مطلب دی چې موږ نور مطلبي کار وکړو، عملي کار وکړو. هغوی د هغوی خو په دې پاکستان کې روان دی که نه، هر سیاستدان راځي بل له موقع نه ورکوي او بس خوري او ځي، عملي کار نه کوي. څنګه چې 400 نه شوګر میل پیپر میل هغه انګریز چې موږ ته کومې پاټلۍ او ترقي پرېښې د هغې نه پس دې سیاستدانانو موږ له ترقي نه در وړلې. نو ګرانو کتونکو نظیب لالا سره به انشاءالله بیا خبرې کوم او دلبر ریډیو ته هم راغواړم په دغه جرګه کې ګډون هم دی، د سره په دغه نمبر باندې رابطه مو کې، چا نه کم کس روک شوي وي هغه مو کې او دغه جلسې ته هم راځئ. او نظیب لالا ته زه یو خبره مخې ته ږدمه چې دا د جرګې برخه وګرځئ چې زما د پښتونخوا دغه مشران نن دلته خپل ګاډي نه رجسټر کوي، دلته نن هم NWFP نمبر پلیټ دی، دا خو موږ سره یو سازش دی. ولې نه رجسټر کوي؟ بیا هم پنجابیان تنګوي یا پولیس هم تنګوي. زموږ خپله صوبه ده چې د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کېږي، لاول دا ټول سیاستدانان خپل ګاډي په دې صوبه کې رجسټر کړي، نو موږ به ووایو چې دا سیاستدانان هم زموږ د دې صوبې سره مخلص سره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.